زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو د انسان دپاره او بیا خصوصا د مسلمان دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابی لویه ذریعه چې ده نو هغه رسول الله مبارک په دې مختصر حدیث کې دا فرمایلی ده چې ما تمسکتم بهما کم انسان چې دا دو سیزونه په کلکو منګولو ونیول او کلکې ونیول نو دا انسان دی بچرتم گمراه نشي دی بچرتم ناکام نشي دی بچرتم فیل نشي هغه دو سیزونه څه شي دي کتاب الله و سنتي یو د الله قرآن بل د رسول الله مبارک طریقه چې احادیث ورته ویلي کیږي او موږ او تاسو ورته سنت او طریقه وایو چې د کمې پورې رسول الله مبارک وي په دې منګوله وي تاسو به چرتم ګمراه نشئ چا تاسو به چرتم ناکام نشئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو زما طریقه کتاب الله نه مراد قرآن شریف دی چې په قرآن شریف ته کلکه منګوله لګولې وي کلکې منګولې مطلب څه دی وابګولې دي چې په دې باندې عمل کې زده کړې وکړې بیا پې عمل کې بیا په خپله زندګۍ کې راولي دا پې تا منګولې کې ایښودی ودې نیوه ته به چرتم ګمراه نشي چې ته به چرتم بېلاله نشي دقه شان د رسول الله مبارک طریقې دي د هغه د ژوند چې کمې طریقې موږ ته ښولي دي او د احادیث ورته ویلي کېږي په دې د عمل وکړه ته به چرتم ګمراه نشي ته به چرتم بېلاره نشي نو په دواړو باندې به عمل کوي بیا څنګه چې قرآن ته منې او ستا پې ایمان دی دقه شان چې کم صحیح احادیث د رسول الله مبارک نه منقول دي دقه شان به هغه منې په هغې به هم عمل کې دا یاد ساتئ هر وخت باندې به په موږ او تاسو امتحانات راځي ازمایشونه به راځي موجوده دور کې یو ازمایش دا خلکو دا کوشش وکړه چې خلک د رسول الله مبارک د دې طریقو نو احادیث دوی ته غلط ثابت کو او د رسول الله مبارک نه والو د دې دپاره یو سکیم شروع شو بعضې پکې لګیا و خدای پاک بعضې لرم کړل خو نه ته به کلکه دا عقیده ساتې چې څنګه قرآن منې دقه شان به د رسول الله مبارک احادیث هم منې او دا یاد ساتئ دا خو ځان یو موضوع ده خو صرف یو دوه خبرې تاسو د ذهن کې راولم چې الله رب العالمین په قرآن کې وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله وایي چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه دا په قرآن کې دي د الله تابعداري وکړه بل ځای کې الله وایي ومن یطع الله والرسول چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه الله او د الله د رسول څه مطلب یعنی د الله احکامات یې ومنل او رسول الله مبارک چې څه حکمونه کړي دي هغه ومنل فاولئک مع الذین مع النبیین والصدیقین والشهداء بیا الله انعامات بیان کړي دقه شان په قرآن شریف کې یو ځای کې الله وایي ما اتاکم الرسول فخذوه چې دا پیغمبر راته څه وایي فخذوه په دې کلک عمل وکړئ وما نهاکم عنه فانتهوا او چې د کم نم دا پیغمبر منې کوي د دې نه ځان منې کې واتقوا الله الله وی ګوره دې معامله کې ویریږه چې هسې نه چې ده ووایه چې بس صرف قرآن نه د رسول الله مبارک احادیث په مني الله وی دې معامله کې ویریږه دا به کې ګورې او که دې ونه که نو الله وی ان الله دا د اتیشتمې سپارې آیات دی وی ګوره زما عذاب بیا ډېر سخت دی خو د پیغمبر په احادیثو د عمل ونه که یا دې ونه منل نو زما عذاب بیا ډېر سخت دی نو گویا چې د پیغمبر وینا دا د الله وینا وي بل ځای کې الله وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى پیغمبر د ځانه نه دی لګیا دې چې دا تاسو ته څه وایي دا ورته زه ویم الله وایي نو بهر کې دا یو اوږده موضوع ده او زما دا مقصد نه دی چې زه کوم مقصد دپاره ته بیان کوم هغه د خو دا به یاد ساتي صرف په دې زړه کې دا محکمه خبره کېنوه چې پیغمبر ما ته څه وایي نو گویا چې دا ما ته الله وایي بس دا یو عقیده ځان په ذهن کې کېنوي
نو د پیغمبر حدیث هم زموږ دپاره هغه دلیل دی او حجت دی. نن راته زه یو څلور خبرې بیانومه چې رسول الله مبارک یو ناشنا انداز باندې د دې بیان کړی دی. او څنګه یې کړی دی؟ ګوره لومبې خو په دې خپل ذهن کې یو خبره دا کېنوه، دا خیر د طالبانو خبرې خو هسې تاسو ته خبره کوم چې یو اصول دی بل فروع دی. اصول دا د ټولو پیغمبرانو یو اصول مقصد څه وابګل دي صاحب، لکه یو الله منل، د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې 1,400,000 پیغمبران تیر شوي دي. د ټولو دا عقیده وه چې الله به یو مني، فرشتې به مني، د قیامت ورځ به مني، شر او خیر به د الله رب العالمین د طرف نه مني. دا د ټولو پیغمبرانو یو خبره وه، دې ته وایي اصول. فروع دا وي چې بیا د هر پیغمبر امت راغلی نو الله هر پیغمبر لا خپل خپل شریعت ورکړی دی او خپل خپل احکامات یې وله ورکړي دي. هغه بیا یو شان نو لکه زه به تاسو ته یو مثال درته ووایم، بیا راته خپله خبره کوم، وخت هم کمی د جمعې. لکه په نورو شریعتونو کې او په نورو دینونو کې دا چل اوس دا قرباني را روانه ده وهابګل دي صاحب. نو قرباني چې به دې کله وکړه نو دا قرباني به یوړو په غر باندې به کېښوده، دا په قرآن شریف کې دي. نو د بره نه به اور راغی نو چې اور به هغه قرباني وسوځوله نو د دې به دا مقصد و چې ستا قرباني منظور شوه. دا په مخکیني شریعتونو کې. زموږ شریعت کې څه دی؟ زموږ شریعت کې دا دی چې قرباني دې وکړه، دغه غوښې راوړه، تی هم خوړی شي، بچي دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. اوس دا فروع دي. بعض شریعتونو کې دا چې قرآن شریف کې الله رب العالمین وی د موسی علیه السلام په شریعت کې وایا تیمور جانا وازګه دا څه شی وه؟ حرامه وه، وازګه حرامه وه د څاروي په قرآن شریف کې دي. او الحوایا او مختلط بعظم قرآن شریف په 8مه سپاره کې بیان دی. وازګه حرامه وه، د رسول الله مبارک په شریعت کې حلاله ده. علی هذا القیاس جامې به دې واچولې وابګل دي صاحب د موسی علیه السلام بني اسرائیلو، نو چې جامه به دې واچوله نو په مرګ به یې رانه ایستله، بس هغه به پاکېده په خپله. زمونږ هغې دا دی چې جمعې په ورځ ښکلې جامې واچوو بس. علی هذا القیاس اصولو کې ټول یو و، فروعو کې مسائل بدل و. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا ابو ایوب انصاری د دې حدیث راوي دی. ابو ایوب انصاری به تاسو پیژنئ، د مدینې منورې هغه صحابي، الله اکبر، چې کله رسول الله مبارک د مدینې منورې ته هجرت وکړه د مکې مکرمې نه، نو لومبۍ مېلمستیا چې په کوم کور کې شوې ده هغه د ابو ایوب انصاري شوې ده. او نن هم تاسو الله مدینې منورې ته بوتلې که ټول وایي امین. مدینه منوره کې نن هم یو پیلر دی او په هغې پیلر باندې وړوکې شیان لیکلي دي، ما کتلي دي چې دا د ابو ایوب انصاري کور دلته. سږ کال هم چې زه لاړم ورغلم محمد مې ځان سره بوتلم، ما یې دلته د ابو ایوب انصاري کور او رسول الله مبارک چې د مدینې منورې ته هجرت وکړه نو لومبۍ د ده میلمه شو. او برکت حاجي صاحب 7 میاشتې رسول الله مبارک د ده په کور کې تېرې کړي دي، 7 میاشتې. نو دا ابو ایوب انصاری وی چې ما د رسول الله مبارک نه یو ناشنا خبرې واورېدې او هغه ده ووی چې 4 څلور داسې خبرې دي چې دا سنن المرسلین د آدم علیه السلام نه راواله تر د زما د وخته پورې دا 4 واړه خبرې په هر شریعت کې وي، دا 4 طریقې په هر شریعت کې وي. ما خو ته ووی چې بعضې خبرې هغه داسې دي چې په نورو شریعتونو کې وي، دې کې نه دي، دې کې دي هغې کې نه وي. 4 خبرې داسې دي چې دا د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې په هر شریعت کې دا خبرې وي. نو گویا چې په هر شریعت کې الله راوستي دي، نو دا 4 واړه کارونه ډېر لوی مقام لري، ډېر لویه مرتبه لري. دا 4 کارونه څه ده خو به ډېر ګراني، 4 واړه انتهایی آسان دي. او که ما او تا پې عمل وکړ، ما او تا په خپل زندګۍ کې راوستی، نو گویا ما خو تا ته وي چې بعضې طریقې داسې دي چې هغه د رسول الله مبارک طریقه هم ډېره لویه طریقه ده، ډېر لوی شان لري.
خو گویا چې دا څلور طریقې تا په زندګۍ کې راوستې گویا چې د آدم علیه السلام نه راوله تر د محمد رسول الله پورې څومره پیغمبران تیر شوي دي په هر پیغمبر په شریعت ته عمل وکړه دا څلور طریقې څوک دا ګرانې دي نه دا ډېرې اسانې دي رسول الله مبارک فرمایي دي 4 من سنن المرسلین څلور طریقې دا د پیغمبرانو طریقې دي دا په زندګۍ کې راولې په هغې کې لومبۍ طریقه څه شی ده الحیاء حیا تاسو پیژنئ یو هغه چې د دین ناپسندیده کاري ناپسندیده او ته د هغې نه ځان منې کې چې دا د دین ناپسندیده کار دا زه نه کوم زموږ علما یې دا معنی کوي دې ته وایي حیا دا حیا دا احترام دا ډېر لوی مقام لري دا ډېر لوی مرتبه لري څومره لویه مرتبه لري په بخاري شریف کې حدیث دی بخاري مبارک او دقه شان مسلم شریف چې بیا دا دواړه د حدیثو معتبر کتابونه دي دواړو کې دا حدیث دی چې الحیاء شعبة من الایمان حیا دا د ایمان ډېره لویه حصه ده بل ځای کې وایي نصف الایمان دا د ایمان نیم ایمان دی حیا حیا نن رونو زه به دا ووایم چې نن زموږ د خلکو نه حیا اوتې ده او خصوصا په دې 14مه صدۍ کې چې کوم کې موږ داخل یو زموږ نن حیا او احترام دا د زړه نه ووته او یاد ساتئ دا په ډېر لویه خطرناک خبره کې مبتلا شو ډېر لوی خطرناک خبره کې حیا نن نشته نه په سړو کې شته او نه په زیات تر ښځې د ښځو کې هم نشته بې حیا شو موږ بې حیا شو بې حیا نو د بې حیایۍ لویه وجه څه شوه نن زموږ زوال راغی زوال د دې لویه وجه دا ده د مسلمان کافر خو پرېږده کافر خو پرېږده کو هغه بربنډیت کوي او کو عریانیت کوي او کو بې حیایي کوي هغه نه خو ایمان تللی دی نن زموږ د خلکو نم دقه حیا دې خلکو وویسته رسول الله مبارک زمونږ ستاسو دپاره لویه نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لویه نمونه ده قسم په خدای حدیث راواړوي وی رسول الله مبارک کې دومره حیا وه چې یو دومره حیا به د اسلام زر ته د اسلام یادوم په 14 کلن او 15 کلن جینۍ کې به هم نه وه دومره حیا به یې کوله ځکه خو رسول الله مبارک دا د ایمان ګورې لویه حصه ده کو ته وایې چې زما ایمان مضبوط شي ځان کې حیا راوله ځان کې احترام راوله من خلک نن بې حیا شو نو یاد ساته چې اذا فاتک الحیا وایو پسې فافعل ما شئت رسول الله مبارک کله چې د انسان نه حیا ووته که نه ملوي چې بیا څه کېږه کوه بس ته بیا بېمهاره زناور شوې دا رسول الله مبارک وایي بېمهاره زناور شوې چې کله رانه حیا ووته کله رانه غیرت ووته نن من کې حیا نشته رونو حیا یو ډېر عظیم او ډېر مبارک صفت دی او دا م یاد ساتئ مخکې زم وخت کم دی چې کومې پورې په مسلمان کې حیا وه دی به سربالا وي دی به اوچت وي په ده به یو قوم هم تسلط نشي کولی خو چې کله موږ بې حیا شو زموږ نه حیا ووته بیا به د اغیار په موږ باندې داسې رسول الله مبارک وایي حملې کوي لکه څنګه چې په یو تالي کې خوراک پروت وي برکت حاجي صاحب او موږ ورته راشه لږ وخوره راشه لږ وخوره راشه لږ وخوره دقه شان به دا اغیار په موږ باندې لګیا وي او نن د اغیارو ګورې دا لوی سکیم هم دی د اغیارو دا نن لوی سازش هم دی چې د مسلمان نه حیا وباسي حیا چې ته ووته بس ده کې بیا هېڅ هم نشته نو د دې د وجې څه مودلوان دی تاسو لیدلي وو چې بعضې د انجیوس ښځې راووتې بعضې دا فحاشې او عریاني ښځې راووتې او هغوی یو ناره ولګوله وایه اسد او ناره یې څه وه میرا جسم میری مرضی زما وجود دی او زما خوښه ده زما وجود دی او زما خوښه ده کو دا زه بربنډ ښکاره کوم کو زه په ځان ویښته را اچومه کلاومې کو زما وجود کلاویږي زما خوښه ده دا یو ناره یې راوښکلو دا ناره دومره خوره شوه چې بعضې زموږ کمزوري مسلمان هم په دې کې مبتلا شو میرا جسم میری مرضی
زما وجود زما دا ولی دا د اغیارو کوشش دی چې دا خلک بے حیا کا چې بے حیا شو د دین ایمان بیوزي. یاد ساتئ بس داخلي خبره کوم مخکې زما یاد ساتئ والله بالله دا ډېر لوی قسم دی فاروقه چې کومې پورې مسلمان کې حیا ودي به قسم په خدای کامیابي. خو چې کله موږ نه حیا ووته دا اغیار به په موږ باندې بیا لوبې کوي لوبې. زه ډېر افسوس سره وایم بعضې خبرې سړی کولی هم نشي لیرې نشي کولی یا څه ده. نن ته وګوره امریکا لګیا ده او خپل یو قوت استعمالوي او په ټولې دنیا باندې لګیا ده او ځان سره څوک ملګري کړي دي هغه ملکونه چې د مسلمانۍ ځان ته دعویدارو موږ مسلمان یو موږ عرب یو. دقې عربو ته لږه موده مخکې دا حرامي راغلو ټرمپ حرامي دوی ورسره څه چل کړی وي قسم په خدای نن هم په سوشل میډیا او ستاسو په دې میرغضب باندې به نن هم موجود وي چې دی د اماراتو دی د دوبۍ او دی د ابوظبي شیخانو ورته ښځې بربنډې کړی. تاسو به لیدلي وي هغه ویښته چې اړوله او راړوله دا خو تا ته مه وي یو څیز دی خامخا زموږ دغه ته راغلی سړی په ده کوي. دا ولې دی د مسلمان نه حیا وویستله نن پې لوبې کوي. جنګ د بل چا دی او هغوی یې پکې رانیولي دي. دغه ملکونه د عربو څومره چې ګوري دا بحرین او دا یو څو بل څه سړی کولو خبره هم نشي کولی دا قطع. دا ولې دا د مسلمان نه حیا ایستې ده بس اوس چې پې څه پکې اضافات کالحیا ففعل ما شئت. نو زما عزتمند ورونو دا حیا ده دا حیا دا د آدم علیه السلام نه راواله فاروق جانه تر د محمد رسول الله پورې په ټولو پیغمبرانو کې حیا ډېره موجوده. ما ورته ته چې رسول الله مبارک کې دومره حیا وه چې د څوارلسمه کلنې جینۍ کې به هم دومره نه وه. او دا په قرآن شریف کې حکمونه دي په قرآن شریف کې هم دا راغلي دي څومره پیغمبران چې حیا وه پکې ډېره وه. قرآن شریف کې یو واقعه د خیر هغه واقعه اوس موقع نه ده چې زه بیان کړم. خو موسی علیه السلام کوی ته راځي او د شعیب علیه السلام لوڼه وي وایه او د شعیب علیه السلام لوڼو له هغه اوبه ورکوي. تاسو اورېدلې د قرآن شریف کې واقعه ده هغه برقه چې بس 20 کسان او 40 کسان روغ کړه موسی علیه السلام په ځان له باندې روغ کړه او د شعیب علیه السلام د لوڼو هغه ګډې ټولې اوبه کړې. چې اوبه کړې بیا ورته پلار چې رالل په وخت وي تاسو څنګه رالې وایي نن خو یو قوي ځوان راغلی او هغه موږ له په ځان هغه 40 کسان چې برقه روباسي هغه په ځان له هله ویرې ولې نو موسی علیه السلام پسې رالل. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ درته زه څه افسانه او درته څه ډایجسټ نه یم لګیا. قرآن شریف کې الله رب العالمین وایي فجاءت احداهما وایه تمشي على استحیاء فجاءت احداهما نو په هغې لوڼو کې یوه راله تمشي استحیا چې ډېر حیاداره وه د حیا یو نمونه وه. نو چې حیا ځان کې راوسته نو چې حیا یې راوسته حق د حیا د وجې هغه حیاداره ښځه الله رب العالمین د موسی علیه السلام بیبي وګرځوله. حیا یو داسې څیز دی. نو نن زموږ د مسلمانانو چې لوی زوال د بې حیایي ده او بې حیایي دا ناکاره ګناه ده. او یاد ساتئ حیا دا د تمامو مرسلینو د پیغمبرانو طریقه وه. یو په هغې کې هغه دا ده چې حیا ده او حیا دا د ټولو پیغمبرانو طریقه و سنت و. الله رب العالمین دې موږ ټول حیادار کړي. دعا هر وخت کوئ رسول الله مبارک به دعا کوله خدای زما حیا زما ناموس محفوظ کړي. رسول الله مبارک محفوظ و دا د تعلیم للامت ویلی دی. نو حیا خپل ځان کې راولئ. حیا ډېر لوی صفت دی. کومې پورې حیا وي سربالا به سربالا اوچت به چې کله رانه حیا ووته د دنیا یو څیز هم تا بیا نشي رامنې کولی. دا ضلالت او دا تباه کېدو په دروازه باندې ودرېدی. خدای دې موږ ټول حیادار کړي. نو یو رسول الله مبارک وایي چې دا ټولو پیغمبرانو حیا دا طریقه وه. دویم نمبر رسول الله مبارک وایي چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله وي زما پورې د ټولو پیغمبرانو چې مشترکه سنت و هغه و مسواک. تاسو ته په مسواک باندې ما مخکې بیانونه کړي دي او بیا به مو کومه مستقل مې درته یو جمعه بیان هم کړی دی. مسواک دومره د لرګیو ډکې دی خو د دې لرګي په دې ډکي کې چې کم کمال دی. منګه نن مسلمانان
د دې نه ډېر بې غوره یو. زه ډېر افسوس سره وایم ډېر بې غوره یو. او دا دومره اهم څیز دی چې خیر په دې خو ما مستقل بیان هم کړی دی، خو اوس هم راته یو دوه درې خبرې کوم چې دا مسواک ډېر د مسلمان دپاره او د انسان دپاره ډېر زیات یو ګوره موږ او تاسو چې د خپل ځان حفاظت کوو نو ځان سره اسلحه ګرځو، ټوپک ګرځو، تماچه ګرځو، الله دې د دې نه وساتي. خو انسان دې خامخا وسله رسول الله مبارک هم ساتلې ده د دشمن دپاره، خامخا به ساتي. خو که زه تا ته قسم وخورم چې دقه یو ډکې مانه خو په کور کې پاتې شو، زه مستقل جیب کې ګرځم خو په کټ کې رانه پاتې شو، دقه یو ډکې د قسم مې د خدای په ذات وي دا تا ته د تماچې نه لویه ستا حفاظت کوي، د ټوپک نه به د لوی حفاظت کوي. دا زه نه وایم، دا رسول الله مبارک وي. دې کې ډېر لوی کمالات دي. د دې پورې رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی لولا ان اشق علی امتی، وی کو زما په دې امت باندې ګرانه نه وي که نه لامرتهم بالسواک، لکه څنګه چې 15 واړه وخته مونځ فرض دی دقه شان به پې مسواک هم ما لازم کړی وي. لکه څنګه چې موږ چارهدام کوو مخ اینځو، لاس اینځو، سر باندې مسه کوو، د خپوی اینځو، دقه شان مسواک هم زما دا لوی آرزو وه چې زما په دې امت باندې، خو دا به ګرانه شوې ونه دې د وجې مې مسواک د باندې فرض نه که، خو نور د رسول الله مبارک ډېر عظیم سنت دی، ډېر لوی سنت دی. نو یو رسول الله مبارک وایي چې لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، وی کو زما په امت باندې ګرانه نه وي نو ما به مسواک هغه فرض کړی وي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یوازې زمانه د آدم علیه السلام نه راوله تر د محمد رسول الله پورې رسول الله مبارک د ټولو پیغمبرانو سنت و، د ټولو پیغمبرانو طریقه وه. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې السواک مطهر الفم، وی دا مسواک دی، وی دا د خولې د پاکوالي لویه ذریعه ده، د خولې د پاکوالي لویه ذریعه ده. او دا م یاد ساتئ، دا م یاد ساتئ، دا ذهن کې نن واده چې د انسان برکت جی صاحب د انسان 90% بیماری دا د دې خولې نه جوړېږي، دا د دې خولې نه جوړېږي. کم سړی مستقل مسواک کوي والله العظیم کو په ده باندې لویه بیماری راشي. نو مسواک رسول الله مبارک وي دا د خولې د پاکوالي ذریعه ده. خو زما پسې دا بل لپس فاروق جانه ډېر زیات خوښ دی او ډېره مزه راکړي او واقعي چې ډېر د خوند هم دی، مطهر للفم و مرضات للرب، دا ډېر اعلی دی. وی دا د خولې د پاکۍ ذریعه ده خو د رب د رضا ډېره لویه ذریعه، رب پې ډېر زیات راضي کېږي، رب پې ډېر زیات خوشحالېږي، رب پې ډېر زیات خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی خو زمونږ استاد دپاره یو نمونه ده که یو سمپل دی. عایشه بیبي وایي دا ځان سره دا خبره ذهن کې والی، وایي د رسول الله مبارک د زندګۍ د ټولو نه اخري طریقه چې د هغې نه پس رسول الله مبارک وفات شو، د دین اخري طریقه لکه طریقې څه شي دي؟ مونځ دی، اودس دی، د قرآن شریف تلاوت دی، حج دی، عمره ده، صدقه ده، دا ټول طریقې دي د رب د رسول الله مبارک د زندګۍ د ټولو نه آخري عمل هغه مسواک. عایشه بیبي وایي د هغې نه پس بیا وفات شو. او مسواک څنګه و؟ عایشه بیبي وایي زه ناست وم، وایي دې کې زما ورور عبدالرحمن وایي هغه راغی، نو هغه مسواک کو، نو رسول الله مبارک په دې حال کې دي چې خبرې هم نشي کولی. خو چې ما رسول الله مبارک ته وکتل نو زه پیشم ښځه د خاوند په عاداتو باندې پیږي چې دې نو زر مې د خپل ورور نه مسواک واغېسته، پاک مې کو، رسول الله مبارک مې وکړ. وورې دا خبره وورې تیمور جانه دا برته په حدیثو کې ویلي شوي وي. عایشه بیبي وایي ما د رسول الله مبارک سره زندگی تیره کړه، ژوند مې تیر کړ، خو چې په دې اخري وخت کې رسول الله مبارک کوم مسواک وکړه په ټول ژوند کې دومره ښایسته مسواک نه و کړی. دا د ټولې زندګۍ د ټولو نه ښایسته ترین مسواک یې وکړه. وی ما زر یې ماله راکړ، وی ما زر هغه لاړې خولې ته واچولې، تیرې مې کړې، وی بیا مې وله ورکړه، پوس مې کړه،
وی بیا ومږه ډېر بهترین مسواک یې ومږه وی بیا مې واغېسته خولې کې او وی په درېیم ځل مې وله ورکړه نو چې په درېیم ځل مې ورکړه او خولې ته یې نږدې کړه په دقې کې د رسول الله مبارک نه ساه لاړه وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زندګۍ د ټولو نه اخري عمل هغه مسواک کوي زموږ خلک د دې نه په غفلت کې دي ما د عربو چونکې وخت مې پکې تېر کړ ډېر او دا د ډېر امیدې نه عربو کې ډېر ښکلي صفات دي دا یاد ساتئ ګورئ عربو کې ډېر بهترین او ښایسته صفات دي خامې او دغه هر چا کې وي غلطې خو صفات یې هم ډېر اعلی دي عربو ته چې ما کتلي دي او ما ورته بغور باندې کتلي دي نو صفات یې ډېر دي خو دوه صفتونه یې ما ډېر زیات نوټ کړي دي او ډېر مې ورته کتلي دي او چې څوک ما سره تلي هغوی ته هم پته لګي یو د قرآن شریف تلاوت ډېر کوي دا یاد ساته د قرآن شریف داسې تلاوت کوي عالم یې پرېږده طالب یې پرېږده عام نیک انسان یې پرېږده مړی دا ډرایوران یې وي شټل ګیرې خریلي خو چې وګورئ د قرآن شریف په سره په ډاکسن کې په موټر کې دا پروت دي او لږ هم ورته موقع میلو شي د قرآن شریف تلاوت دا ډېر ښکلي صفت دی د دې د وجې نن عرب او دا ماته یو عربي ویلي دي نن کو عرب اوچت دي عرب په لوی مقام دي نن په الله فراخي راوستې ده عربو کې ډېره لویه فراخي ده ډېر دولت ولا الله ورکړی دی هغوی هم دا وایي یو د قرآن برکت دی او یو یاد ساته کو مولا دی او کو امید دی او کو ماشوم دی او کو ښځه ده او کو نر دی او کو وړوکي دی او کو لوی دی ټول مسواک کوي مسواک په سره جیب کې پروت دي نري نري مسواکونه ورسره پروت دي زر به لګیا شي مسواک پوکي د زندګۍ طریقې جوړه کړې ده نن دا د په ټوله دنیا د ټولو نه اوچت دی دا د مسواک د برکت هغوی ته پته و چې دا د رسول الله مبارک سنت موږ یې صرف وهابګلي صاحب راواجو او دس کې مسواک وکړو رسول الله مبارک وی عایشه بیبي وی رسول الله مبارک چې به د خوب ته سملاسته مسواک به وکړه چې د خوب نه وپاسېد لومبی کار به مسواک وکړه چې مونځ ته به اودس به یې کوو مسواک به یې وکړو چې مونځ ته به ودرېده مسواک به یې کوو کو غم خادي به وی مسواک به یې کوو موږ صرف یو د اودس دپاره راجي شته نه مسواک د دې وجې د عبدالله ابن عمر په تاریخ کې لیکي او دی ما کتلي دي د عبدالله ابن عمر به دومره مسواک کو لکه څنګه زموږ دا ترکاڼان دي دا ترکاڼان نو ترکاڼانو لګیا وي دا په دې دغه باندې دا کرښې مرخې وي نو چې کله دا لګیا وي دا کار کوي که نه نو دوی دا خپل پنسل او دا دغې دا دې غوږ کې داسې ورکړي دا ولې چې بس زر یې رالم او زر پې دا دغه کوم چې اوس جیب کې ږدم او هلته بیا ورپسې ګرځم نو دلته کې عبدالله ابن عمر به مسواک په دې غوږ کې داسې ته په خدای یقین په غوږ کې به یې خو د څه د وجې مستقل به لګیا مستقل به یې مسواک کوه نو کوشش کوئ او زموږ یو عالم دی یو کتاب یې پې لیکلی دی 82 فایدې د مسواک بیان کړي 82 فایدې 82 فایدې زه راته د هغې نه یو 2-3 فایدې ویم او دا څه د احادیثو نه ویم او څه د تجربې نه ویم برکت جي صاحب ته خو په موټر کې ډېر ګرځي چې کم سړی مسواک کوي او د ده په جیب کې مسواک پروت و زما د خدای په ذات باندې قسم یې کو دې اکسیډنټ وکړي د اکسیډنټ نه به بچي چې کوم سړی په جیب کې مسواک ګرځي د دې لپاره چې زه په خوله دغه واسه نه چې تاسې جیب کې ایښي داسې جیب کې به یې نه د دې لپاره چې خوله دې به په ژوند کې اکسیډنټ نه کوي دې به په ژوند کې د ګولۍ په مرګ باندې نه مري علی هذا القیاس ډېرې زیاتې فایدې علماو بیان کړي دي د وخت د کمي د وجې زه راته دغه شو ما پې مستقل بیان هم کړی دی خو دا یاد ساته چې کله ته مسواک کوې مسواک که نه نو دا یوازې د محمد رسول الله سنت نه دی دا د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې د 1,400,000 پیغمبرانو سنت او طریقه دی ادا کړه نو مسواک به کوو انشاءالله کوو به که نه انشاءالله د زړه نه یې نه وایه نو زه څوک یم خو دا د دې څیز نه منې مه ګینې دا مې راپسې راغېشته انشاءالله مسواک به ټول کوو انشاءالله ووایه جزاکم الله انشاءالله د نن نه یې والې ځان سره یې کښېږدی او بیا د عربو مسواکونه ډېر اعلی دي ډېر بهترین دي ډېر ښایسته مسواک دي برکت جي صاحب تاله مې یو راوړی دی تاله در کومه صرف دوه مې راوړی دی به تاله در کوم دا ټول نه باندې محبوب دي خو برکت جي صاحب هغه د سواد د هغې میدین نه راغلي د څه د وجې چې موږ سره مینه محبت
د رسول الله مبارک د دربار مخې ته مې غشتي یو مې ځان له واغېست یو مې خو مې دا ټول زموږ ملګري او انشاءالله ټولو له به راوړو که خدای پاک مو قدا کړه خو دا راته اوس رایاد شو یو بدل له ورکړو نو مسواکه دا به د خپلې زندګۍ انشاءالله طریقه ګرځو به انشاءالله که نه نو دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی دریم نمبر رسول الله مبارک وی چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د زما پورې د ټولو پیغمبرانو سنت او طریقه جوړه شوې ده هغه خوشبو ده ته چې ورته پرفیوم وی خوشبو پرفیوم دا د ټولو پیغمبرانو به خشته مزیداره خوشبو لګوله دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی طریقې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی وی درې څیزونه مې ډېر زیات خوښ دي ډېره زیاته مینه مې ده ورسره دا حدیث به راته چېرته انشاءالله بیان کړم و یو مې مونځ ډېر زیات خوښ دی د زړه او د سترګو یخوالی مې دی دویم نمبر مې نیکه بیبي رفیق حیات دا د رسول الله مبارک وی د زندګۍ مې ډېره زیاته خوښه وي او دریم نمبر چې زما د زندګۍ خوښ چیز دی هغه پرفیوم او خوشبو ده خو د الله شان ته ګوره دا خو ګوره موږ ته تعلیل للامت ویلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه وه چې د بدن نه به یو ناشنه او خشته خوشبو روانه وه هر وخت بغیر عطره بغیر پرفیومه به روانه وه او دا م یاد ساته په مشکات مبارک کې دي تیر شوي برته چې صحابه به د رسول الله مبارک معلومه او نو د خوشبو نه به معلوم کو چې په دې پلانکي لاره باندې تللی ام سلیم وی و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون کور ته راغلی نو زمون په کور کې ملاستو دا یو ډېره ناشنا بیبي ده یو ډېره عجیبه بیبي ده او دې رسول الله مبارک ډېر خدمت هم کړی دی وی کور کې ملاستو نو د عربو ګرمي ده نو زمون په کور کې ملاستو او اوږدو ناګهانې د دې تندي نه خوله روانه شوه چې خوله را روانه و ما کتله وی زر لالم او یو بوتل مې ورته ونیوه قسم په خدای په مشکات کې ورته تیر شوي مشکات مبارک حدیث دی وی بوتل مې ورته ونیوه هغه بوتل کې هغه ټوله خوله مې راجمع کړه وی دې کې رسول الله مبارک راپاڅېد وی راته چې بچې څه کې وی ما ورته چې ستا د وجود دا خوله مې پکاره وی څه پې کې وی دا زه د خوشبو په طور استعمالوم قسم په خدای په حدیثو کې راغلی دي وی ام سلیم چې به هغه د رسول الله مبارک هغه خوله په بزان باندې ولګوله ټول کور به معطر شو ټول کور به ښکلې مزیدار پرفیوم به پکې ته وایې چې چا پرفیوم لګولی نو خوشبو دا کوشش کوي خو ښکلې خوشبو لګوې هسې ده چې د مړو هغه عطر ولګوې اصله ته خو دا چل د مړو د عطر نه بزانه خشته مزیدار پرفیوم په ټولو دغه باندې پیسې ورکوې نو ښکلې پرفیوم ولې مزیدار پرفیوم ولې زه چې اوس د حرم ته تلم یو ملګري راله سپری واغېسته نو راوتلو راوروي ته راځه تاله یو څیز علم هغه هم پوه چې دا مولا سړی دی ده به همدا خوري چې بویتلم یو دوکان ته تا څه ده د خدای په ذات یقین وکړه چې په 120 ریال یې راله یو سپری واغېسته لکه دا خو دی وایي دا ډېر ښکلی ده نو واقعي چې هغه زه ولګوم که نه نو دا ټول جومات معطر کې ډېره ښکلې مزېداره د جمعې پورې دی اکثره لګوم ښکلې مزېدار نو ښکلې پرفیوم لګوې دا د مړو عطر مه لګوې ښکلې مزېدار اعلی خشته مزېدار دغه لګوې چې څوک در تر غاړه وځي چې هغه له خوند ورکړي هغه له مزه ورکړي نو ټولو پیغمبرانو به خشته او مزېدار پرفیوم لګول خشته او مزېداره خوشبو به یې لګوله نو دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خوشبو دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی نو عمل پې کوې لګوې ښه پرفیوم ځان لالې ښکلې خوشبو لګوې او په دې نیت یې لګوې چې دا د رسول الله مبارک سنت دی دا د هغه طریقه ده او یوازې د هغه طریقه نه ده د آدم علیه السلام نه راواله تر د رسول الله مبارک پورې د ټولو پیغمبرانو طریقه او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د زما پورې چې د ټولو پیغمبرانو یو شان طریقه راغلې د هغه نکاح ده نکاح د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې تقریبا څومره پیغمبران تیر شوي دي وایه 1,400,000 د مشهور روایت مطابق 1,400,000 والو پیغمبرانو نکاح کړې ده سیوا د دو پیغمبرانو نکاح نه ده کړې نورو ټولو پیغمبرانو نکاح کړې یو حضرت یحیی علیه السلام هغه نکاح نه ده کړې هغه کافرانو ظالمانو هغه یهودو په ځوانوالي کې شهید کړه
او یو حضرت عیسی علیه السلام واده نه دی کړی. خو په روایاتو کې راځي وي حضرت عیسی علیه السلام به د قیامت په اخرو علامو کې دی دنیا ته راځي، نو په دې امت کې به واده هم کوي او بچي به هم کېږي. په دې امت ته به راځي واده به هم کوي او بچي به هم کېږي. نو ټولو پیغمبر او بیا سنت د رسول الله مبارک په حدیث خو په مستقل بابونه دي، په کتاب النکاح مستقل بابونه په زمونږ علماء کرام او محدثین وروړي دي. رسول الله مبارک وي النکاح من سنتي، نکاح ګوره زما طریقه ده، زما طریقه ده. فمن رغب عن سنتي، چا چې زما د طریقې نه اعراض وکړ فلیس مني، ګوره دا زمانه نه دی. حدیث مختلف راغلی تزوج الولود والولود، خزې کوي هغه خزې کوي چې هغه بچي ډېر راوړي. علی هذا القیاس داسې ډېر دغه راغلي دي. نو دا واده کول دا د رسول الله مبارک بهترینه طریقه ده. یوازې د رسول الله مبارک نه، د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې د ټولو پیغمبرانو طریقه ده. نو په دې نیت باندې واده کوي. بعضې وخت موږ ودونه کوو، په دې امت کې ډېر ودونه کېږي، ودونه کېږي، خو واده په دې نیت کوي چې دا د رسول الله مبارک سنت دی. قرآن شریف کې مختلف آیاتونه هم دي، اوس وخت نشته چې زه تا ته د هغې آیاتونه بیان کړم او مختلف قسمه راغلي دي چې ودونه کوي مثنا و ثلاث و رباع، یو دوه درې. قرآن شریف کې مختلف قسمه بیانونه راغلي دي، خو دا د رسول الله مبارک. بلکې بعضې وخت زموږ د علما وایي چې بعضې وخت واده ګورې دا فرض دی، اصله ده چې پته راته لګي چې زما نه به اوس غلط کار کېږي، نو په دې وخت کې په یو ځوان باندې واده فرض دی. بعضې وخت واجب دی. سنت طریقه خو د هر چا ده چې داسې طریقه وخت راغی چې هغه ستا د واده هغه طاقت نه وي، طاقت نه وي، یا د مالی نه وي یا د جاني نه وي. نو بیا رسول الله مبارک ویلي چې دغه انسان دې څه چل دی وایه، او که نه تیمورجان ته وایي بیا روجې نیسه او دقه شان په روجو باندې بیا خپل اعتکاف کوشش کوه. نو واده دا د رسول الله مبارک سنت دی. نکاحګانې عامې کوي رسول الله مبارک. نن زموږ په امت یو پرابلم دی، یو لوی دغه دی چې موږ نن نکاحونه ګران کړي دي. حقیقت ته وایي نکاحونه او خصوصا زموږ په پښتنو کې اوس دا لوی رواج دی او دا دی، د نن اومه ده او د نن اتمه ده او د نن لکریزي دی او د نن پلانکي دی او د نن ډینګرې دی او 10 ورځې او 4 ورځې او 6 ورځې. نو ودونه زموږ نو دا یاد ساته ابوله جی صاحب، دا بالکل په روایتو دي چې کم امت کې نکاح ګرانه شو زنا بارزانه، چې په کوم امت کې نکاح ګرانه شو زنا بارزانه، او چې په کوم امت کې نکاح اسانه شو زنا به ګرانه. نن تاسو په خپله سوچ کوئ، خپل فکر کوئ. نن زموږ په امت کې نکاح ګرانه شوې ده، نو خلک په غلطو باندې سر دي. نه، رسول الله مبارک وي د ټولو نه بهترینه نکاح کومه یاده وایه که نه فاروق جانه ای سروها چې د هغې هغه دغه مهر دا کم وي، اسان وي، دا نه چې کم وله کوه، نه زیات وله وکړه. خو موږ نن د دې د وجې دا به وله 10 تولې کې او دا به وله 20 تولې کې او دا به وله 50 تولې کې او دا به پلانکې کې نکاحګونه هم ګران کړي دي. نو زنا ارزانه ده، نه نکاح اسانه کې. نو چې نکاح اسانه شو د زنا لاره به بنده شي او نکاح بهترینه کوي. بهترینه نکاح به څنګه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو هریره، نو د الله رسول له راغی وی د الله رسول واده کوم، وی کومې ښځې سره واده وکړم، دا لږ یاد کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ښه شته، څه مزیدار او څه بهترین خبره یې ورته وکړه. وی تنکح المرأة لأربع، وی واده خلک د 4 ښځو سره کوي او د 4 وجې خلک ښځې کوي. وی څنګه رسول الله مبارک؟ نو رسول الله مبارک ته وی ابو هریره ته وی څنګه یا رسول الله؟ وی بعضې خلک واده د دې لپاره کوي چې لمالها، ښځه د دې لپاره کوم چې مالداره ډېره وي. کوي خلک هلکه کوم ځای دې وکړي، دا پلانکي خان، د پلانکي چودري، د پلانکي نواب لور مې وکړه. د مال لپاره خلک ښځې کوي. یو خبره واورئ دې کې یو ناشنا خبره ده کوم. وی بعضې خلک ښځې د مال لپاره کوي، وی بعضې ښځې ولجمالها، بعضې خلک ښځې د دې لپاره کوي. موږ پښتانه لګیا چې یاره حسنداره ډېره وي، حسن یې ډېر زیات وي.
ولجمالها بعضې خلک دې لپاره کوي ولحسبها. اوس دریم نمبر دا دی چې بعضې خلک په دې لپاره کوي چې حسب او نسب ته ګوري، پلانکي خان لور ده، د پلانکي نواب لور ده، د پلانکي میا صاحب لور ده، د پلانکي دغه لور ده. دا خلک د حسب دپاره لګیا دي. نو بعضې خلک دریم نمبر دا دي. او څلورم نمبر وي ولدینها. بعضې خلک دا وي چې دینداره ښځه ګوري. نو څه وایي ورته رسول الله مبارک وي فاصبر بذات الدین. وایه فاصبر بذات الدین. ستا په نکاح کې مې ویلو که نه کړي دي تربت یادا. وی لاس دې په خاورو ککړ شه ته چې ښځه کې نو دینداره ښځه وکړه، دینداره ښځه وکړه. فاصبر بذات الدین ته دینداره ښځه وکړه، لاس دې په خاورو ککړ شه. رسول الله مبارک یو اصول بیان کړ. زمونږ د محدثین خو بیا لامبو وایي که نه. لامبو څه مطلب؟ د دې هغه تحقیق کوي. وی رسول الله مبارک چې دې کې وي چې یاره بعضې خلک ښځه لمالها د مال دپاره کوي. د مال دپاره ښځې څوک کوي؟ دا یهود کوي. یهود د دې دپاره ښځې کوي چې سره مال دی. او بعضې خلک لمالها ولحسبها. بعضې خلک ښځې د دې دپاره چې دې حسب ډېر وي دا نسوارا کوي. نسوارا حسب او نسب ته ګوري. او د عربو مشرکین به ولجمالها هغوی به حسن ته کتل نو ښځې به یې کولې. عربو کې حسن ډېر دی نو هغوی به د عربو مشرکینو به د حسن د وجې ښځې کولې. نو رسول الله مبارک ورته وایي دا درې واړه باخوا کې ولدینها ته چې ښځه کې دینداره کوه. دینداره ښځه کې ډېر لوی کمال دی. نن زموږ خلک دې ته نه ګوري. نن خلک زما د جومات کې یو مقتدي دي نوم یې امرتن عالم ټولې پیژنې. اگر راته د هغه په دغه یو ځای کې ښځې پسې ګرځېدو یو ځای کې م خوښه شوه وایي چې خوښه م شوه نو هغه وایي چې ښځې مې ورته وکتل نو دا یو غوږ یې لږ وړوکی و دا بل غټ و. وایي هغې په وجې قسم په خدای په ممبر ناسم پرېښود. نن موږ دې ته ګورو. نو یو خبره یاده ساتئ، یو ناشنا خبره راته کوم. او دا خبره مې ممکنه مخکې به مې مرته کړي خو دا خبره مې د یو ډېر لوی عظیم عالم نه اورېدلې ده. او په کوم ځای کې مې اورېدلې ده؟ د بیت الله په خوا کې مې اورېدلې ده. یو خبره واورئ ډېره ناشنا خبره. وایي کوم سړی چې په دې نیت ښځه کوي چې مالها دې سره به مال ډېر وي نو ویې کړي. نو یاد ساته یاده چې په دې نیت دې ښځه وکړه. دې ته دې ونه کتل چې دا دینداره ده ښکلې ده یا په دې نه بس دې ته ویل چې دا مالداره ده. قسم په خدای چې په دې نیت دې ښځه وکړه دقه ښځه به ستا دپاره داسې شي جوړ شي چې د مال دپاره دې وکړه الله به دې غریب کوي. او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. یو سړي د مال دپاره ښځه وکړه دا به غریب کېږي غریب کېږي. دا مال به یو ځل لاړ شي. د مال دپاره ښځه مه کوه. ولجمالها. او بعضې خلک د دې دپاره ښه چې دا حسندار ده. نو دا هم یاد ساته بابګل حاجي صاحب تا خو شکر الحمدلله واده ده. دا یاد ساته چې کوم سړي د دې په نیت ښځه وکړه چې دا ښکلې ده او دین ته یې نه ګوري او اخلاقو ته یې نه ګوري او دې دپاره چې دا ښکلې ده په دې ښځه باندې به شرمېږي. دا یاد ساته. دا راته زه ګوره یو کتابي خبره کوم او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. ته په دې ښځه شرمېږي. او که د مال د وجې غریب شوي د حسن د وجې وشرمېدې او ولمالها ولجمال او د حسب د وجې چې یاره دا د حسب او د نسب د وجې نو که د حسب او د نسب د وجې دې وکړه نو والله العظیم په دې ښځه باندې به شرمېږي. دا ښځه به دې د شرم نه وي. ولدینها دینداره ښځه وکړه دا ټولې خبرې به پکې راځي. مال به م راله راځي او جمال به م راله راځي او حسب به دې موچتی خو د دین دپاره دا که نو به هر کیف دا خو مې راته خیر راسي او دغه خو کړه چې رسول الله مبارک وي چې نکاح دا زما یوازې سنت نه دی دا د رسول الله مبارک وي د آدم علیه السلام نه راواله تر د زما پورې څومره پیغمبران دي د ټولو سنت دی. نو څو خبرې مې راته بیان کړې تیمور جانه؟ څلور. په دې څلور خبرو باندې به عمل کو. یو حیا، یو مسواک، یو حیا، یو مسواک، بل خشته مزیدار پرفیوم او خوشبو. او څلورم نمبر چې کومو کسانو نکاح کړې ده د الله شکر پې ادا کوي. د خپلو بیبیانو د خپلو بچو خیال ساتئ. کومو نه ده کړې په دې نیت وکړې چې دا زما د محبوب پیغمبر یوازې سنت نه دی دا زما د ټولو پیغمبرانو سنت دی. نو چې دا ټولې د خبرې راوستې نو تا گویا چې د ټولو پیغمبرانو په سنت او په طریقه باندې عمل وکړه.
زندگی به دې خشته وي او آخرت به دې خشته وي. خدای پاک دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي او دا خبرې په خپل ذهن کې ځان سره یاد ساتئ. ګورئ په دې خبرو باندې عمل وکړئ، سوچ کوئ. یو خدا چې د حیا او د عزت په خیال ساتو ان شاء الله ورسره وایي. بل حیا او عزت خیال ساتئ، د خپلو بیبیانو خیال ساتئ، د حیا او د عزت خیال یې ساتئ. دویم نمبر مسواک چې څومره په دې جومات کې ناست ان شاء الله ما خو تاته وویل چې قسم په خدای 2 او یا فایدې او اخرې یو فایده رانه پاتې شوه او برکت حاجي صاحب یو عجیبه خبره دا وره او قسم په خدای کو دا راته دروغ ویم، دا راته حدیثو نه بغیر ثابتو چې کوم سړی مستقل مسواک کوي شپه او ورځ او دغه هر لمونځ دپاره الله رب العالمین به ورته په اخره کې د ایمان دولت نصیب کوي. والله العظیم د خپل زندګو کې راولې دا مسواک یو دومره شان ډکې دی خو ډېر لوی کمال دی پکې، ډېر لوی کمال دی پکې. نو دویم نمبر مسواک. دریم نمبر په خوشبو مزیداره جیب کې ساتئ، خشته مزیدار خوشبو بزان سره جیب کې الحمدلله موږ ساتو، حرمینو کې به لګیا او ما تاته وي چې څومره نیت وي دومره به دی الله هغه دغه ده کوي. دریم نمبر او څلورم نمبر دی که خدای پاک دې موږ ټولو له په دې د عمل کولو توفیق رانصیب او په دې ټولو خبرو دی الله زموږ او ستاسو په زندګو کې راولي. دعا کوئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي. په دې خبرو موږ او تاسو له الله د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. دا ټولې خبرې الله زموږ په زندګو کې راولي چونکې د ټولو پیغمبرانو سنت دی الله دې زموږ په زندګو کې راولي. الله رب العالمین دې د رسول الله مبارک هره طریقه دې زموږ په زندګو کې الله راولي. دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي، دواړو جهانو شر نه دې الله محفوظ کړي. د باران دپاره دعا وکړئ. موږ خو په خپل شر او په خپل خیر باندې نه پیږو، ربه ته پیږي خو زموږ دپاره دا باران کافي وي او د امت او د مخلوق ته د خیر وي نو خدای باقي په قدر د حاجت باندې شي کړي او الله موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي. څومره بیماران چې دي الله ټول بیمارانو له صحت او عافیت ورکړي. په خصوصي توګه دعا وکړئ. زموږ تاسو ته پته ده وهاب ګل حاجي صاحب هره جمعه د هغې او دې باران ته څومره باران کې هم راغی د دوی کور والا بیمار دي. ما ته یې بله جمعه ویلو خو بله جمعه خو یو زه ډېر زیات شوګیر وم نو په ذهن مې هغه دغه نو دعا مې ونه کړه بیا مې ځان له دعاګانې مدرسه کې هم کړي دغه خو ستاسو ټولو ته په جمع دعا کوي الله ولې صحت او عافیت ورکړي. اپریشن یې کړی دی الله دې دغه اپریشن د هغې د صحت لوی ذریعه جوړ کړي. ستاسو زموږ څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي. څومره مردګان چې وفات دي الله یې ټولو مغفرت نصیب کړي. څومره جامع مسجد حلیم آباد ته میلمانه راغلي دي او د ډېر لرې لرې ځایونه راغلي. زموږ برکت حاجي صاحب هغه د سوات نه راغلي د سره ملګري دي. بل زموږ لقمان هادي صاحب دی موږ سره ډېره مینه محبت ساتي. دیم دا باټخیل هغې سوات نه راغلي دي دا چې دا نور ډېر پکې ملګري د بهر نه راغلي دي. څومره چې بهر او دلته د کور الله یې د ټولو زندګو کې برکت واچوي. الله یې ټولو له دنیا او د آخرت خیر ورکړي او د دنیا او د آخرت نه د خیر د شر نه دی الله محفوظ او ساتي. کاروبارونو کې مالونو کې اولادونو کې دی الله ډېر برکت واچي او د دواړو جهانو خیر دی الله زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. او څومره دعاګانې کوو الله په دې موجوده دپاره موږ وکړو که څوک زموږ په دې سکرین باندې بیانونه اوري هغوی د ټولو دعاګانې چې څه د زړه مرادونه دي هغه الله برابر کړي برحمتک یا ارحم